دا پر زور مطالبہ کو ایسی صاحب نا ایسی صاحب تو بالکل نا اہلی ہے تو واپس لوٹ شا کورما پریک دوا او یا متادا دا اڑکو مستقبل ما خراب ہو میرے بنی وکا دا سکولونا خلاص کا او د دې ماشومانو نه کوم سکولونه د بال کړي دي ورشه په هر کلاس کې د هر یو ماشوم خپو ته پرېږدم او پیته نه وغواړه زه ایمو امیر ضلع کرم حکمتان حکمتیار صاحب څخه کوم اعلان وکړلو موږ یو ټول ضلع کرم بور سره ویلوړ یو ان شاء الله زه تاسو ته دا غدر کوم چې د کې پی کې د یوت صدر جناب محترم صدیق براچا صاحب هم تاسو سره ویلوړ موږ ټول د سره ویلوړ یو چې کوم طرف چې موږ سره یو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یقینا مفکر صاحب دیوا خبر وکړل چې یو فنکار ته یو ارب روپے ورکړي دي دا خبره لګه تاسو واوري لګه خاموشي یو فنکار ته دا حکومت 1 ارب روپے ورکول شي خو سکول ته نه ورکړي ایمو د دې سکولونو د تاسو فند د ایمو دی حکومت سره 25 ارب روپے پرتی دي 25 ارب روپے ایمو دی حکومت سره پرتی دي ایمو دی مشرانو دوی ته د خواست و ګسواله ودوغو سبای داسې چالو کا چې ماده دی ماشومانو پیسونه د څلورو میاشتو حکومت ته پی کی حکومت څلورو میاشتو د دې وړکو پیسونه لاند کی د ټول کې پی کی 8600 سکولونه دي په دې ټول پیس باندې به دا خرچه راځي 7 ارب روپے او ایمو ور سره دی الته 25 ارب روپے خو بهرحال هغه ته تیار نشو بیا مو دا خبره وکړه چې تاسو وکړه چې ما څومره ټیچرز دی په دې صوبې کې تقریبا 1,50,000 هغې نه بغیر ما د سکولونو د بلډینګ څومره کرایه دی دا ته لنډه کا د سکول او د ټیچرز تنخوا چې څومره جوړیږي هغه 2 ارب روپے جوړیږي نو دا ما ته په خپل 25 ارب روپے کې 2 ارب روپے راکولې ته تیار نه دی نو دا ډېر نااهله حکومت اوس مو خپل یو ګران مشر د صدې د دې علاقې د ټولې کورمې یو ډېر سفید پوش یو ډېر ښکلی بزرګ مشر حاجي ګل محمود خان ته دعوت ورکوو چې هغه راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي السلام علیکم نحمدو و نصلی علی رسول الکریم بچیو دا ټول ماشاءالله غټ یو حالاتو سره مزل کول دا د هوښیار سړي کار وي حالاتو سره مزل کول دا د هوښیار سړي کار وي زه یوې سیاسي پارټي سره تعلق نه لرم ما تقریر جوشیله نه وي خو 2-3 خبرې درته کوم شیخ الهند ډېر اوچت سړی تیر شوی دی هغه یو قوم مجبوره کړو لکه اوس علي شیرزي یا مسعودي بل قوم مجبوره کی دعوت ورکو چې ته مو سره لوړ شه روټۍ پروګرام یې ورته وکړو نه هغه ځای کې روټۍ چې کله خلاصه شوه بیا دا ټول قوم سوال ورته وکړو چې ته به نن وسارېږې نن شپه مو سره وکړه دا خبره غور سره واورو هغه ویلو چې زه بالکل نه شم وسرېدی موازې طالب العلم دی مدرسه دی بیا چا ورته ویلو چې پلنکي چولې کې وړکی دی 12-13 سال عمر دی هغه ورته راولو نه 12-13 سال عمر والا وړکی چې ورته راوستو څه ویلې دي دي ورمنډې کړلې هغه ځای کې ورمنډې کړلې هغه ځای کې هغه وړکی صاف کړلو نه هغه ورته ویلو چې ما دا ټول قوم مو ته سوال کړی دی ته وي سوال شه چا ورته کو چې مولوي صاحب یا شیخ الهند صاحب تا خو دا ټول قوم سوال درته وکړو بزرګونو خلکو ته نه وي سرې دی دا یو ماشوم په خولې څنګه وسار شوې هغه چې ډېر افسوس خبره دی تاسو ته د استاد قادر څه پاته دی دا د مو استاد المسای دی دا ته ما ته که کوم اډر کوي دي ته زه تابعدار یم شپانه څه ځای زه تابعدار یم ټولو نوال